که واتس اپ استعمالوئ نو په هغې کې دا سیټنګ لازم وکړئ. د کور په واتس اپ کې لازم دی چې تاسو دا سیټنګ آن کړئ، ځکه د دې به تاسو ته ډېره غټه فایده چې دا ومیلوېږي. بله د واتس اپ والا کوشش هم دی چې موږ نوي اپشنونه چې دي په واتس اپ کې یو ځای کړو، خپلو استعمال کوونکو ته اساني جوړه کړو. بلې دا کوشش هم چې د دې واتس اپ نه یو کس ته مشکله جوړه نه شي، نو ځینې پکې داسې سیټنګونه یو ځای کړي دي چې د هغې نه سبا ورځې تاسو ته څه تکلیف چې دی دا جوړ نه شي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واتس اپ 2 سیټنګونه ښیم چې هغه تاسو د کور په موبایل کې لازم آن کړئ. نو د هغې سره به ستاسو د کور د واتس اپ مشکله چې دا به ختم شي. دا یو چې دی دا زوړ دی او دا بل چې دی دا پکې نوی راغلی دی، نو دا ستاسو دپاره لازم دي. د هغې دپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. لکه ستاسو چې کوم واتس اپ دی هغه به ځان سره کولاو کړئ. په هغې کې به له پاسه دی ګوټ ته تاسو ته 3 ټاکې چې دي دا به ښکارېږي. تاسو به هغه 3 ټاکې چې دي دا به ووایئ چې څنګه یو هغه 3 ټاکې وویل، نو په هغې کې به لاندنی اپشن یې سیټنګ به یې لیکلی. سیټنګ چې دی د ځان سره به کولاو کړئ، لکه د واتس اپ سیټنګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. لکه څنګه چې موږ کولاو کړی د سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي هم. نو دغه شانتې به د واتس اپ سیټنګ کولاو کړئ. چې دغه یو کولاو کړو نو په دې کې به اولنی نو او دویم نمبر اپشن به کولاو کړئ. کمې ته چې د تالې دا نښه ده، د تالې دا نښه ده دا به د ځان سره کولاو کړئ. چې دا تاسو د ځان سره کولاو کړئ نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې یو سیټنګ دی چې هغه سیټنګ به وکړئ، یو بل هم په دې مخ کې دی هغه سیټنګ هم تاسو ته کول پکار دي. یو دا سیټنګ دی چې دا کله تاسو د کور په موبایل کې وکړئ، دلته کې ورته کالز لیکلی دی، کالز تاسو ته به ښکارېږي. دا مخکې په یو بل اپشن دی، په هغې کې دننه اوس یې بهر رایستلی دی. نو دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ او دا به له دې ځای نه دغه شانتې آن کوئ. چې څنګه دا تاسو آن کړو نو تاسو ته چې ناشنا ټلیفون راځي، لکه ناشنا مطلب دا دی چې کم نمبر ستاسو په موبایل کې سیو نه وي، ستاسو په موبایل کې سیو نه وي او هغه تاسو ته ټلیفون کوي، نو هغه نمبر هغه رنګ چې دی به تاسو ته نه راځي، هغه به سایلنټ کېږي. نو دا اپشن تاسو له په خپل واتس اپ کې آن کېدل لازم دي. د کور په واتس اپ کې چې دی دا لازم دي چې ناشنا کسان ورته ټلیفون کوي. یو خدا سیټنګ شو چې دا لازم وکړئ، د کور په موبایل کې دا لازم کول دی. بل چې دی هغه دلته کې دی، دې نه به لږ شاته راشئ، دا کال والا خو دلته کې دی که نه، په دې کې به لږ لاندې راشئ، لاندې به راشئ، لاندې به تاسو ته ښکارېږي ایډوانس چې لیکلی د لاندې نه دویم نمبر دی، د لاندې نه ورپسې چې دی له پاسه، نو هغه چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا یو چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یو دا کولاو کوو نو دلته کې بیا لیکلی دی بلاک انن اکاونټ میسج، لکه د ناشنا نمبرو دغه چې دی میسجونه چې دي دا بلاک کوي. نو دا به هم د ځان سره دغه شانتې آن کوي. اوس چې تاسو ته څوک ناشنا کس میسج کوي چې ستاسو سره ناشنا هغې ورته وایي چې ستاسو سره نمبر سیو نه وي، نمبر یې سیو نه وي، هغه تاسو ته میسج کوي، نو هغه میسج به تاسو ته نه راځي. نو ځینې کسان یې هغه را کور واتس اپ ته ټلیفون کوي یا میسجونه کوي. نو چې دا سیټنګونه تاسو آن کړي نو ستاسو د کور موبایل ته به نه څوک میسج کوي نه به ورته ټلیفون کوي. نو په خپل واتس اپ کې هم کولی شئ او د خپل کور په واتس اپ کې چې دی هم دا سیټنګونه چې دي دا تاسو آن کولی شئ. د دې سره به تاسو ته غټه فایده چې دا به میلاو شي چې ناشنا کس په تاسو ته ټلیفون او میسجونه چې دي دا به نه کوي.